ما بوله چاته ویلې ما ویل دا موږ خو بیخي ډېرې جنازې ورکوو که پنون نه دي د پنون نه دي تکبیرون نه دي الله اکبرون نه دي صفون نه دي قسم په خدای داسې خلک ستا ورشي په دا ظالمانو کې دفترانو کې ناست دي قسم په خدای په پارسل کې واچو د غیب په قبر کې ښخ که نه جنازه غواړي نه کفن غواړي نه دفن غواړي دا هم پر ډېره ده چې موږ خالي په خاورو کې ښخ کړو داسې ظالمان ستا د یتیمانو حق در پښو لاندې کړی دی د کونډې حق در پښو لاندې کړی دی د خانقاو د مدرسې او د اسکولو د یتیم خانې حق در پښو لاندې کړی دی بیا ته د جنازې لمونځونه کوې هېڅ د جنازې لمونځ نه غواړي والله کې غواړي ورسه ملایان درګرځوي بیا ملایان فتواوې راباندې شروع کړي قسم ده کې غواړي دا خلک د جنازې لمونځ ولې دې په دنیا کې د الله سره د بغاوت اعلان کړی و چې زه پوهېږم زما کار پوهېږي ورسه وګوره د یو غریب کور به یې د یو غریب یو کوچنی دوکان به یې په تحصیل کې د بل چا پر نامه ورړولی دی ولې ظالمه ته نه یې په خبر چې دا زما دی او ما ته 2 روپۍ راکړه راسه زه در شریک یم سته به تحصیل ورته ورسئ پټواریان وایي داسې د غریب ځای دی د مهاجر ځای دی د یتیم ځای دی د یو کونډې ځای دی ته در ځای او ترتیب در جوړوم ما او تا کار سره جوړوو بس راشي وروره بیا و هغه ته داسې خبرې کښېږدي د 100 روپۍ ځای په 60 روپۍ ځینې واخلي په 80 روپۍ کې دی 2 سره شریکان دي دې ته جنازه جایزه ده سړی یې ورکړي